الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي آياتنا الله جل مجده د يهود صالس قباحتون سلسله ذکر کول شروع کړو او تقریبا لس قبائح د دې ځپورې د يهودو پوره شو او د دې نه پس چې کوم دی یو بل قباحت د دغه اهل کتاب الله جل شانه بیانوي او پسې آیات کې بیا زجر او تخویف د خلق بیانوي. الله جل شانه فرمایي چې وایذ اخذ الله کله چې واغست الله تعالی میثاق النبیین کلک وعده د انبیاء کرامو انبیاء کرامو نه دا وعده کوم ځای غستوا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه څوم انبیاء دي الله پاک د ټول اللوز او کلک وعده اغستوا نو څوک وی بعض علما وی چې دا وعده او میثاق الله جل شانه په ازل کې او عالم الارواح کې اغست ولا څنګه چې په توحید باندې د ټول عالم نه اغست او ټول انسانان نه اغست او څوک وی چې دا الله جل شانه چې کوم پیغمبر په کومه زمانہ کې را لېږلو هغه وخت کې چې کله نبوت دی او ورکولو دا لوز په توافستو کو چرته زمان تاسو نوښتو یو بل پیغمبر نبی اخر زمان راغی او دا غو به عصب شون تاسو به معنی تاسو به ملګرتیا کوي دا هغه ملګرتیا تاسو کوي او صلی الله جل شانه ته دا خپتم دا چې دا لکه عیسی علی السلام چې کوم نه هغه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اصحاب شو هغه نه مخکې موسی علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام آدم علیه السلام په رسول انبیاء د وخت نه راځي علیه السلام نو بیا ته دا ولې چې تا راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به ایمان هم پیروړې معنی به او تاسو به کوم دی دغه امداد وکوي نو دا د هغه چې دا دی په سره کې نبی کریم علیه السلام شرافت دي د نبی علیه السلام د شرافت او د عظمت د سیوا والد په الله پاک تعالی وسلم او دغه مقصد دا دی چې اهل کتابو که تاسو چې موسی نه تعالی وسلم چې تاسو د نبی اخر زمان ایمان هم پیروړې او تاسو به د هغه ملګرتیا کوئ تاسو د خپل پیغمبر په مخالفت کوئ عیسی علیہ السلام د نصارا دي او اغیم وی او نبی علیہ السلام باندې ایمان نه وروړي نو گویا چې دا د عیسی علیہ السلام ماشاء الله پاک لوز غستم تاسو د خپل پیغمبر هغه لوز چې هغه کوم کړو هغه تاسو ته کوي نه او دا کې مقصد دا دی چې تاسو د تمام انبیاء کرام مخالف یې ځکه تمام انبیاء کرام الله پاک د لوز او اغست واجب تاسو د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا دې وسه کوي او ایمان هم وروړي نو ټول انبیاء نه دا وعده او میثاق او لوز اغستو نو دا تاسو چې کوم اوس ایمان نه وروړي او د مخالفت کوي گویا چې تمام انبیاء کرام مخالفت تاسو کوي نو الله جل شانه دا قباحت دې ذکر کی تاسو تمام انبیاء خلاف دي وایذ وکلا چې اخذ الله وصلى على ميثاق النبيين مضبوط وعده کلک لوز انبیاءنا لما خامخا کلم چې لما خامخا غص اتیتکم چې دغه کوم تاسو ته من کتاب و حکمت
کم کتاب او حکمت یعنی دین پوها ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر مصدق بس پیغمبر چې هغه تصدیق کوونکی هغه تاسو د کتابونو تاسو د خبرو د توحید د ټول تصدیق کوونکی نو مصدقا تصدیق کوونکی لما ده کتابونه معکم چې تاسو سره دي هغه تورات دی کو انجیل دی کو مصاحف نو دا مې درکړی وو پیغمبر دا تصدیق دی ان دا خبره او تاسو د کتابونو خبر یو شان نو دا تصدیق شو نو لا تؤمنون اساس ذمہ داری بدای چې لا تؤمنون به نو خامخا ایمان به وروړي تاسو په هغه باندې ولا تنصرنه او خامخا تاسو به امداد کوي د هغه خامخا امداد وکوي وسره بیا تعالی فاک فرمایل چې خبره او توقنا انبیاء کرام ته حد پیغمبر ته د علیګلو او د نبوت ملاویدو سره دا خبره کوله قال نو ویل الله تعالی اقررتم ایتاس اقرار کوي واخذتم او اخلی او وام غستا على ذالکم فدغ خبر بانی اسری وعده زمان پدې شرط باندې تاسو زما د لوس قبلوي او دا شان بکوي نقالو تمام انبیاء کرام وتوي چې کلم بعثت کېدو هر یو پیغمبر دا اخلاق فرش بالکل مونږ به دا غبان ایمان مولو او مونږ به دا امداد نقالو دی وي انبیاء کرام اقررنا مونږ اقرار وکړو قال الله جل شانه فرمایل فاشهدوا بس تاسو گواهان شئ تاسو گواهان شئ چې مونږ به د اخیری پیغمبر باندې ایمان مولو او مونږ به دا مدد امداد دیم دغه ملګرتیا به او انا معكم او زم تاسو سره من الشاهدین د گواهان نو گویا چې کوم خلق محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه مني هغه د الله نه مني هغه تمام انبیاء کرام ټول انبیاء کرام مخالف دي د الله مخالف دي ځکه دغه گواه الله گواہی کوي او تمام انبیاء گواہی کوي نو چې کوم دومره یو سنگین جرم سره وکړي چې د الله د اقرار نه مني د انبیاء کرامو د اقرار نه مني نو بس دا خو بيدین انسان فمن تولى پس هغه څوک چې مخ واړي بعد ذالک پس دغه نو فاولائک پس دا خلق دغه کسان هم الفاسقون دا خطوه فاسقان کامل فاسقان یقینی فاسقان یقینی بيدین دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين